सीट के غټه مسله دا ده چې دای موږ انډر غرسینا اکټ چې پیګې باندې موږ چپی وو ټیک تو هغه چې موږ اجي نامینټ کوي خو سي چې باید دا غلطه ده. ها بالکل نامینټ کوي ها موږ ته خو چې غونه کیما سیټ ولا دی کنه سیټ سرټیفیکیشن ولا خپل اداره دو هغه د سند ور کړی سیټ سرټیفیکیشن چې سر جی ازي موار نه دي توصیه زراعت ته نامینټ کوي چې ډیپټي کمشنر بالکل ځای ته نامینټ کوي چې کیم د نموته زمیدور وای چې دا سیټ مو دینه خاصه او دا سیټ چې دا شنو وته نو یګی ته بځوا باقاعده سیټ سرټیفیکیشن ولته بځ لیټر لیکا چې دا سیټ دیږي ته څنګه غلا ده. غمے زندگی کچھ تو دے مشورہ غمے زندگی کچھ تو دے مشورہ ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میں کدا ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میں کدا میں کہاں جاؤں ہوتا نہیں فیصلہ میں کہاں جاؤں ہوتا. راتلونکو میلمنو ته ډایرکټر صاحب دا ډیپټي ډایرکټر صاحب دا او فیلډ اسسټنټ ریپرزینټیټیو پرل ایگزیکټیو اګرو سروسز ولو ته زه هرکلی وایم سره چې موږ ټول کلیوال میلمانه چوره دي حاجي صاحب دا سرګل زمین صاحب دا نور ټول میلمانه چوره دي زه غو ته خوش آمدید وایم. واقعي چې زراعت د موږ ملک چې اکانومي چې یو ریټ کې هډي حیثیت لري او سپیشلی موږ علاقې چې موږ کلی چې دا هر یو کاس فردن ډایرکټلی یا انډایرکټلی زراعت سره وابسته ده. دغه څنګه چې طریقې باندې زراعت سره خامخا تعلقي دا چوره میلمانه چې راغلي دي دا باندې ان شاء الله د زراعت متعلق مشتمل معلومات راکړي مفیدې مشورې به راکړي چې هغه په وجه باندې موږ د خپل زراعت په چرانګې مخ ته بونجو او چرانګې باندې چې موږ ترقي کوو. نو موږ دغه نه تاسو ته دا کیته درځو نه موږ ته ډېر تکلیف موږ وایو که تاسو دلته موږ ته برانچ راکو خبره فضل رحمان صاحب ما اوس خبره وکړه اخیره کې جی چې یو پروجیکټ باندې منیجران به تشریح دي جی اډونه به ان شاء الله دغه اپیچ اوسي جی موږ ته به امید ده چې ټول منیجران پکې راکړي. هیلتي سایل ویلتي فارمر چاکی ممزکا زرخیز وی اگیز می دور چی دی آغا با ها دولتمن وی لکای که نور شای ندی مشهور ما بچکن احمدزی خربوزہ پو پاکستان کے پو پیشاور کے پو لاہور کے اور حتی کہ دیر سے خاموش وری دلی دی چا عرب ملک تاہاں دی بچکن والا خربوزہ تھی ټول لکای کے خلق یوریا ډیر استعمالی چاگا صرف نائٹروجن دا پیداوار فاسفیٹ جو تی تو خربوزه چې درنیږي په وزن کې فاسفیټ په وجه باندې درنیږي. اوس موږ یو سره په دې علاقې کې تقریبا داسې ډېر منور ولې لږ کې غوندې مروړې وه خو ځنې هغه سره خلک خوښه کړه هغې ته ویل شي پاور شو. دا پاور شو چې دو په دې کې مایکرو ارګینزم دي بیکټیریا دواله دا پاور شو ته استعمال کا او دې سره معمولی 10 کیلو یوریا ته استعمال کا تو غنم ته بو اخیری پوره بو کله هنده نایټروجن او کله به ها دته فاسفور ضرورت پوت نشي. نو زه تو صدا نصیحت کوم چې د سپینې سره د تور سره د غمونه نه زونه پسې بان کوی هغه سره ته روشوي چې هغه په نمیاتي کات کرسي او په نمیاتي کات کې پاور شو دو د ډایرکټر صاحب د ډیپټي ډایرکټر صاحب د نسیم رضا صاحب نوشاد صاحب زغه ټول شکریا ادا کوم د پروګرام ذکر سالیر چې تیم دی سالیر ضروري یغه دی پهله دا مزکه تیارول دوام دا د بیج انتخاب چې زوی تیم بیج اخکاو چې په د باندې بیماری کامر سي د باندې نه راسدا سه مسله نه ورکېږي هغه پر سی ټریټمنټ وته استعمال لري یا وز په استعمال دريام دا د جړی بوټیو نه کنټرول کول سالارام دا په خپل مقدار سره او په صحیح وخت سره د سره ور کول ډي اي پی چې تیمه دو ډي اي پی ډیر زیاته ګورانه دو 16000 پورې رسیدلی و اس تقریبا دغه په مقابله شمیر د پر پاور شو دو چې پاور شو تقریبا 50 کیلو په هاف ایکړ باندې سالیر کرنلې لکه یو جرب د پوره استعمالېږي په ایکړ شي دوه تل استعمالېږي دغه د پوره پاور شو استعمالای وغه نه علاوه مزکه ته راولې د پوره تیم شای استعمالېږي سپر پاور دا په مزکه شلون د غډېری چې دغه د بنیاد نه د جړ مضبوط شي. چاینا چې تیمه دو نن سبا په موجوده حالات شه د ټول دنیا چې دو پاشه پټول پټا پرونه دو اویل چې د اګریکلچر طرف ته ډیر زیاته توجه دو موږ د لکه مروت زمیندارو ته کوم مدو چې سبسیډي لکه ورکو
په محکمې چې نن سبا قسمه پراجیکټونه روان دي. پلسیز یو پراجیکټ ته چې هغه چې پلسیز چې دا مسور دال تاسو علاقو چې دا اکثر کرل سي نور لینټل چې ورته وایو دا کرل سي دا موږ شج زمیندارانو وړو ته فری اف کاسټ ورکړي وو. بالکل سیډ ملټیپلیکیشن ورته وایي چې هغه تخم زیاتولو لپاره موږ 2 ایکړه 3 ایکړه 4 ایکړو پورې پلاټونه لګولي دي. بالکل فری مو ورکړي وو. پاس نه فری راغلي وو نو موږ فری ورکړي دي. دا به اوس چې کله د اپریل چې 2 پاخه سي بیا به دا موږ بیا ورنه سیډ سرټیفیکیشن وال به راغواړو. هغه به سرټیفیکیشن په ورکوي بیا به موږ په پیسو باندې د زمیندارانو ناخلو او دغه سیټ به انشاءالله مخته سیزن ته بیا دغه علاقې زمیندارانو چې فری ورکو. سر جی چینل لګیا د دنیا چې وای چې موږ بیګا مې اورېدل په ټي وي چینل باندې ویل چې فی ایکړ به 50 من موږ غنم لکه دا متعارف کوو. آیا پاکستان دو دوست ملک ده؟ پاکستان دی چې ولې نشي د مستفید کېدلای چې پاکستان دا څه وجوهات دي جوړېدای شي؟ پاکستان یقینا غریب ملک ته بنیادی طور باندې زری ملک ته خو غریب ملک ته پاکستان خلک هغه لوازمات چې کوم ځمکې ته پکار دي کاد په ټیم سره تیاری کولو صحیح بیج استعمالولو صحیح مقدار سره استعمالولو دا طریقې اپناو کی نو زه دا یقینا ویلی سم چې چاینا نه به موږ مخکې لاړو. سر جی غریب ملک ته خو دلې خو زراعت ډېر حیثیت لري په کار د حکومت ډېر سپورټ د زمیندارو دا ولې نه کوي؟ حکومت خپل وس مطابق یو زمیندار ته 1 ایکړ نه واخله در 20 ایکړو پورې سبسډي ورکو. هایبرډ له 12 ملک نه تخم غواړو. 13 کال موږ په 7300 باندې 2 کیلو پیکټ ورکولای او هغه اوس کرونده سوی ده. انشاءالله هفتې نیمې چې به هر زمیندار چې چا 4 پیکټ اخیستی دي هغه زمیندار ته به په یو فی پیکټ 5000 روپۍ واپسې میلاویږي. ما زراعت توسیع شعبه ده زه د هغې ډایرکټر ورسره زراعت چې مختلفې نورې محکمې دي چې ریسرچ ته دا کار د ریسرچ محکمې دا باندې تجربې لګیا دي کوي. نو هرې محکمې خپل کار دا کله ریسرچ کار ختم سی بیا ما کار شروع سی هغه نه بعد نو زمیندار ته بیا آګاهي بیا زه ورکوم چې دلته خربوزه تر مردانه تر ثوابۍ پورې درومي نو دوايانې دي بېشکه تاسو بیا متعارف کوو موږ ته به اویرنس راکوو. خو موږ بنیادي وجه دا ده چې موږ اوس په موقع بالکل دی اوبه نسته دي اوبه یې دې داسې شاید ده چې دې بغیره نو آیا تاسو ګورنمنټ فیډرل ګورنمنټ سره ډیپټي کمشنر سره یا پیسکو سره چیرې شی نستیو نو دا خربوزه خو که ډېره دوايانې موږ ورکو موږ هلته مخته اوبه نه ورته موندوو نو دا خو په کاره توصیه زراعت پاره خو ته ناسې. زه پرون میټینګ ته تللی وم بنو ته آرمي والو سره مې پرون میټینګ و او هغه په دغې باندې پوښتنه وکړې چې موږ به د لکۍ ته څرنګه امپرومنټ ورکو. نو دا اول ما بنیادي دا ورته پیښه کړله چې که لکۍ ته نیر ممکن نه وي د دریای سیند نه چې اوچته ده دغه سیډ ته ډي خان سیډ ته یو نیر تللی ده چشمه راڼ بینک کنال چې کوم تللی ده نو لیفټ بینک کنال هم پروپوزل ده. خو که دا نه وي نو موږ علاقو چې که ټوبویلونه چې کوم ټوبویلونه موجود دي هغه سولرایزیشن نه ده سلی حکومت ته دا لږ هغه وکړو چې دا سولرایزیشن وسي فری آف کاسټ وسي که فری آف کاسټ نسي کېدلی چې په 50% سر چې تاسو سره خو څه داسې نسته دي چې موږ سره په دې قسم هغه چې سهولت نسته ده سولرایزیشن په باره چې ایګریکلچر انجینرینګ محکمه ده دغې دپاره نو هغې سره دا شیان بیا راځي خو په محدود مقدار سره راځي چې دا زیات کړه سي و انشاءالله زمیندار ته سر محدود مقداري هغه بیا سیاسي اپروچ پسې وچلېږي موږ په هغه چې علاقو چې سته دي. یو ریکویسټ وکړو حکومت نه چې یقینا تاسو خبره 100% زه منم. د اګریکلچر انجینرینګ محکمه مخکې نورنګ باندې دفتر و بیا مشرف صاحب زمانې چې ډیولوشن چې اوس 2001 چې بیا هغه محکمه دلته ختمه کړه ډیګري کالج یې په جوړ کړو دفتر لاړه بنو ته که دا محکمه دلته دوباره بیا بحال کړه سي اګریکلچر انجینرینګ محکمه نو دې سره به زمیندارانو ته ډېر سهولت راځي. سر جی لکه مروت چې یوه غټه مسله بله پیښه ده تخمو چې 2 نمبري راغله دې لپاره تاسو څه ایکشن نسو اخیستلی؟ تخم یو بنیادي ضرورت ته زمیندار او تخم
زمیندار ته ډېر غټه فایده ورکوای شي چې غټه فایده ورکوای شي نو غټ نقصان هم ورکوای شي. دې دپاره خپله یوه محکمه ده تخم باندې کنټرول ساتل صحیح فیډرل سیډ سرټیفیکیشن اینډ رجسټریشن ډپارټمنټ تخم چې کوتاهي کول ولا غلط تخم وی علاقې چا کول دا نمایندګان ګرځېږي او هغه بیا ایکشن اخلي هغې په باره چې د لپاره یو سر چې ته څه پروپوزل ورکوئ ریکویسټونه کوئ لګیا یم موږ خو دا ده چې کوم دا لګیا یو اے سی صاحب اے سی صاحب ډبل اے سی صاحب زه ځان سره دلته بله ورځ مې ګمبلې ته بوتلو یو فارم ما ته شکایت وکړو چې سره ګرانه راکوي نو موږ لګیا یو هر ورځ باندې انسپیکشن وکړو دا دوایانو چک کول کوو او چیرته انشاءالله ما دوران چې خدا سي نورنګ از ناٹ اوے فرام هیر د پروډکشن په نورنګ چې تیاریږي د موږ مختلفو دکانو باندې که تاسو چاپی وایو دا تاسو یو بنیادی ریسپانسیبিলিټي ده ایلیګل کار دا هغه باندې موږ نظر ساتو او ډیپټي ډایرکټر صاحب به تاسو ته په دې باندې سر جی که تاسو لوکیلیټي باندې چاپی وایو په لوکیلیټي چې به تاسو ته شاید منظر عام باندې راشي چې دا فیټینګ د نورنګ ده او مطلب د 300 روپۍ په 8000 باندې ټیک ده پیسو خو یو تاوان ده خو زمیندار ته 10 لکه تاوان ورسېږي دا تاسو ریسپانسیبিলিټي موږ یقینا موږ ذمہواری ده همیشه پاره موږ ته ډي سي صاحب هو دا کوي چې تاسو زمیندارانو لپاره لګیاو سو تاسو کچته داسې کسان کور سره ته په ګوته کو نو موږ به 100% سر چې خلاص ده تاسو په لوکیلیټي کوم ډیسبارمنټ کوي ډیسپیوټر تاسو په یګه چاپی وو تاسو ته مخته منظر عام باندې راشي ټیک سه ان شاء الله موږ به وکړو دا چې موږ تاسو باندې بنیادی حق ده ان شاء الله دا تاسو نه ما باندې ټول زمیندار دا موږ چینل چې مخ شاواز شي کړایو ا نیولې مولا شای خو چون کې مخته چا ډیپټي کمشنر صاحب څخه داسې اکشن نه واخیست نو موږ مایوسی سلو مخه مو بچي سیټ کې غټه مسله دا چې دای موږ انډر غرسینا ایکټ چې پیګې باندې موږ چپی وو ټیک تو هغه چې موږ اجي نامینټ کوي خو سي چې باید دا غلطه ده ها بالکل نامینټ کوي ها موږ ته خو چې غونډه کیما سیډ ولا دی کنه سیډ سرټیفیکیشن ولا خپل اداره دو هغه د سند ور کړی سیډ سرټیفیکیشن چې سر جی ازي موار نه دي توصيه زراعت ته نامینټ کوي چې ډیپټي کمشنر ته بالکل ځای ته نامینټ کوي چې کیم زنه موته زمیدور وای چې دا سیډ مو دینه خوسه او دا سیډ چې دا شنو وتال نو یګی ته په باقاعده سیډ سرټیفیکیشن ولته په لیټر لیکا چې دا سیډ دیږي ته څنګه غلا ده زمیندار ته یو منډي زمیندار ته موږ دا یو منټ سر موږ دا وایو چې ته یو لیټر ولیکا چې دا لوکیلیټي باندې چیک کو دا بالکل به دا وکړو او دا موږ کار ده خو زمیندار ته موږ ریکویسټ کو بار دغه سه زمیندارانو ګیدرینګ چې وته ریکویسټ کو چې تاسو کوم دکان نه تاسو یې نه رسید اخلو سبا چې زه اکشن اخلم چې ما سره ثبوت وي ما ذمہواری ته به زغه اکشن اخلم او ډي صاحب دې چې ډیر زیات سخت او ویل چې موږ ترشری خلکو ته ورو کومه کرایټیریا ورکه خلکو شوقین زمیندار ټریکټر اونر وي حکمه مال نه چې فرض براوړي ټریکټر مالک پوي هغه 50 هارس پاور کم از کم ټریکټر په دغه بنیاد سره ورکو چې چور زمیندار راځي موږ شرح 11 ترشر ورکړي دي دا یو پروجیکټ لاندې موږ کوشش دا ده چې علاقې ته چور سہولت ورکوای سو او زیات نه زیات شای موږ هغه ډپارټمنټ هایر اپس نه وصول کو